صرف جبريل عليه الصلاة والسلام چونکه وحی راوړی دی پیغمبرانو ته وحی راوړي نو هغه الله جل شانه دا قوت ورکړی چې هغه د قرآن پاک تلاوت کاوه. امام عاصم صوفي مشهور قاری تیر شوی او یو شپه د قرآن پاک تلاوت وکړو او ویده شو. د الله پیغمبر راغی په خوب کې د ده د خولې نه به ډېر ځای ته مزېداره خوشبو ختله. نو دلته یو بل شاګردان وي چې ستاسو د دې خولې نه ډېره مزېداره خوشبو راخېږي، د دې راز ماته ووایئ. امام عاصم صوفي ورته وایي دا راز چاته نه ویل، خو دا یې مجبوره کړو او آخر یې دا راز ویلي چې یو شپه مې د قرآن پاک تلاوت وکړو ویده شوم. د شپې مې د الله د پیغمبر سره ملاقات وشو. دوی ما ته ویلې چې بېګار تا کوم تلاوت کوو هغه تلاوت ما اورېږه او دا تلاوت ډېر زیات مې خوښ شو. وایي د الله پیغمبر راغی خپلې شونډې مبارکې راواغېستلې زما په شونډو باندې کېښودلې او زه یې ښکلې کړم. وایي چې سهار به پاڅېدلم نو د هغه ورځې نه زما د خولې نه د قرآن پاک د تلاوت د وجې نه الله د پیغمبر د قبول کولو د وجې نه دغه ورځې نه زما د خولې نه خوشبو وي. نو معزز په دې باندې د الله ډېر شکر ادا کول پکار دی. داسې موږ دوه رکعته نوافل نشو کولی، خو دا د الله په توفیق باندې کېږي چې فرد دوه ګنټې د قاري صاحب پسې ولاړه دا د الله په توفیق باندې کېږي. او الحمدلله په دې شکر ایستل پکار دي چې الله تعالی راته دا رمضان رانصیب کړی. حدیث مبارک کې راځي چې په دې 24 ورځو کې د مسلمان یوه دعا الله تعالی خامخا قبلوي. په 24 ورځو کې الله تعالی یوه دعا د مسلمان خامخا قبلوي. نورې دعاګانې هم قبلوي، خو د یوې دعا الله جل شانه وعده کړې ده. دا یوه دعا دا کومه علما دې په دې کې بحث کوي چې دا کم ټیم دی. په 24 ورځو کې خامخا یوه دعا الله تعالی قبلوي، نو دا کم ټیم دی. نو اهل علم فرمایي، اکثر اهل علم فرمایي چې د مازدیګر نه د ماښامه پورې چې دا کم ټیم دی نو په دې کې دا دعا الله تعالی قبلوي. د مازدیګر د لمانځه نه بعد د ماښامه پورې چې دا کم ټیم دی دا ډېر مبارک ټیم دی. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. علما ناست دي حسب الله مولوي نور علما. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. الله جل شانه فرمایي د لمانځه اهتمام کوئ او کوم مونځ چې درمیانه مونځ دی د دې خو خامخا اهتمام کوئ. اکثر مفسرین فرمایي چې درمیانه مونځ د مازدیګر مونځ دی. د مازدیګر د لمانځه نه د ماښامه پورې دا ټیمونه زموږ نه ډېر ځای ضایع کېږي. په کوم ځای کې ضایع کېږي؟ په بازارونو کې ضایع کېږي. زنانه مصروف وي، سړي مصروف وي او بیا دا داسې ټیم دی چې د دې ټیم نه خلک خوند او مزه اخلي. مختصر ټیم وي او د دې نه بعد بیا روژهمات یې راځي نو خلک د دې خوند او مزه اخلي. څوک باز په کرکټو کې مبتلا دي، څوک شاته په بازارونو کې ناست دي، څوک د روډونو په غاړه باندې ناست دي، څوک مقبرو کې ناست دي، څوک د کرکټ میدانونو کې ناست دي، چې دا ټیم زموږ نه ضایع نه شي. او کومه دعا کول پکار دی؟ یو کتاب کې مې کتل د عمرې په سفر چې کومه نو وایي چې کله په کعبه د اولنی نظر ولګي خامخا الله تعالی دعا کوي. یو کتاب مې کتل په هغې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دعا لیکلې وه. د امام ابو حنیفه صاحب ترتیب دا و چې هغه به کله عمرې ته لاړو او په کعبه باندې به اولنی نظر ولګېده نو دا دعا به یې کوله چې یا الله ما مستجاب الدعوات جوړه. مستجاب الدعوات هغه انسان کوي چې کومه دعا کوي چې الله تعالی قبلوي. ما مستجاب الدعوات جوړه. د امام مالک رحمت الله علیه دعاګانې درې دعاګانې لیکلې وې. امام مالک صاحب ټول عمر په مدینه منوره کې تېر کړی دی. د دې د وجې نه د هغه مسلک هم دا و چې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې مدینه منوره مسله ده. او زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا و چې مکه مکرمه مسله ده. البته په دې باندې د ټول قرآن ارض په علماء اتفاق دی چې د پیغمبر علیه السلام د بدن مبارک سره کوم خاوره لګېدلې ده
نو دا د ټولې ځمکې نه افضله ده چې د عرش او د کرسۍ نه هم افضله ده. نو د امام مالک رحمت الله علیه دعاګانې یو دعا دا وه چې یا الله ستا پیغمبر چې د تا نه کومې دعاګانې غوښتې دي د خیر هغې کې زما کیسه وکړه، او چې د کومو شرورو نه یې پناه غوښتې د خدای پاکه دغه شرورو نه ما ته هم پناه راکړه. یو دعا دا وه. دویمه دعا د عافیت والا وه چې یا الله ماله په دنیا کې د عافیت ژوند راکړي او په آخرت کې د عافیت ژوند راکړي. او عافیت داسې یو شی دی چې دا درله الله تعالی درکړه. د عافیت مطلب دا دی چې یا الله په دنیا کې ما د هر مشکل نه محفوظ کړه. د دې د وجې نه عایشې رضي الله عنها د پیغمبر علیه السلام مبارک نه تپوس کړی چې یا الله ای د الله پیغمبر چې شب قدر نصیبه شب قدر آخري تا خوشبو کی مجھے پکی کما دعا وکړم. الله پیغمبر کبل دعا د دینه افضل من هغه دعا ورته وی. الله پیغمبر ته دا دعا کوي چې ته د الله تعالی نه عافیت سوال کوه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. عافیت سوال الله دې نشانه نه کوي. د امام مالک سره یو دعا دا و چې هغه د عافیت سوال کوي. او درېمه دعا د امام مالک سره دا و چې د حسن خاتمي د بهترین خاتمي سوال الله تعالی یا الله په هسې حال کې ما راوړي چې ته زما نه خوشحالې او زه تا نه خوشحالې. چې کله دعاګانې کوو د جماعت په ټیم کې دعاګانې خو ډېرې دي، خو چې د دې امامانو دې دعاګانو موږ ته خامخا اهتمام وکړو. د عافیت والا ژوند راکړي. یا الله خاتمه راته په ښایسته شان باندې راولي. حسن خاتمه راته رانصیب کړي. او حسن خاتمه دا ډېر ډېر بهترین څیز دی. حدیث مبارک کې راځي یو سړی به سهار مسلمان وي ماخوستن به کافر وي، ماښام به مسلمان وي سهار به کافر وي. دلته به دا پته نه لګي چې یاره زما په کومه خبره باندې زه کافر شوی یم. د دې د وجې نه د بهترین خاتمي سوال د دعا په ټیم کې پکار دی. تنویر رحمت الله علیه د رمضان المبارک لپاره یو وظیفه وکړي چې په رمضان المبارک کې موږ کومه وظیفه کوو. وظیفې خو ډېرې دي. یو سبحان الله باندې د احد د غر په مقدار ثواب میلاوي. یو الحمدلله باندې د احد د غر په مقدار ثواب میلاوي. یو الله اکبر باندې دومره ثواب میلاوي. یو لا اله الا الله باندې د احد د غر په مقدار ثواب میلاوي. مولانا شرف علي تھانوي رحمه الله فرمایي چې تا ته د یو ذکر مقر نه وي نو دا ذکر خامخا کوه چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د بخاری شریف اختتام هم په دې حدیث باندې شوی دی چې د الله پیغمبر فرمایي کریمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دوه جملې داسې دي چې الله ته ډېرې محبوبې دي. د اعمالو په تله کې به ډېرې زیاتې درنې وي او په ژبه باندې ډېرې په اسانۍ باندې ادا کېږي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د دې وظیفې اهتمام وکړو. موږ خو تسبیح الحمدلله اړو، د الله تعالی ذکر کوو. څوک چې د ورځې 200 کرتې وایي تانوي صاحب فرمایي چې څوک چې د ورځې 200 کرتې وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایي په دې انسان باندې که د سمندر د زګ په مقدار فرضونه وي الله تعالی به فرضونه خلاص. که د سمندر د زګ په مقدار د دې انسان ګناهونه وي الله تعالی به ګناهونه خلاص. الله جل شانه به ګناهونه معاف. اولنۍ عشره رانه تېره شوه، دا د رحمت والا عشره وه. دا د دویمه عشره شروع کېږي، دا د مغفرت والا ده. په دې کې د خپل مور او پلار دپاره، د ځان دپاره، د ټول عالم دپاره د مغفرت سوال کوو. استغفار په دې کې وایي په دې عشره کې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. که دا استغفار چاله نه ورځي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دومره وویلی شو. په هر دعا کې د مور او د پلار دپاره د خپل ځان دپاره د مغفرت سوال کوو. د انسان د مرګ او د ژوند هېڅ څه پته نه لري، کله مرګ راځي کله نه راځي. پرون
अगंदाव की यौ नौजवान वफात शवी हो पेशावर के एक्सीडेंट करो अवलने रोजे जमा सारा हुआ नूर मलगरी मोरा सारा शिकम हुआ आखिरी आशरा की भी वजह आखिरी आशरा की वहाँ का प्रोग्राम हो कम दिन में को मोटी करो फरुन आगा एक्सीडेंट की ओर का दबाड़ी बस वाली उतजी की रोड बांधी देखा मापुस्तान 10 बजे जनाजा हुआ तरी माशुमानी दुनिया ने भी जनाजे पटिन की बीगा रवीस कर नारिता इंसान दो बेचर करेंगे इस बताने लगे सूख पादगी की सूख सी शहादत दमाग स्वाय पका शहादत दमाग ना को बका मका और शहादत हम बड़े इस्तेमाल दान शिखा मका मैदान जिहाद के गई वाला तला को देवल दावी तो भी कराना चाहिए लकम सभी मजबूर के जिहाद मोहब्बत में विदा असरे मुनाफिक थे शहादत की हुक्म शहादत थे नागहानी मर हर नागहानी मर विदा शहादत मर की शहादत की हुक्म अबे उलमा नास की तिरमिज़ी शरीफ हदीस थी कि बरोजा की सुख वफात शो बरोजा की हाँ इंसान मानी दमर क़यामत दरवाजे को क़ब्र आज़ाब में जुमे इश्क़ीदा फजीलत रागले जुमे दरवाजे का फजीलत रागले रमज़ान मुबारक का फजीलत रागले यो आलिम केशव दे अल्लाह माशाबी वर कवई अगद काफिर फहम जिंदगी खाए देशी काफिर कि बरोजा की वफात शी नशी कला रोजा राजी कना तरी काफिर न क़ब्र आज़ाब लेती काफिर बानी बरोजा की क़ब्र आज़ाब नहीं अलबत्ता मुसलमान माने क़यामत दरवाजे को क़ब्र आज़ाब नहीं नबदी आशरा की मग़फ़िरत सवाल को और आखिरी आशरा किया व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार अल्लाह पैगंबर फरमाई आखिरी आशरा की अल्लाह ताला बंदगान जहन्नम ज़रूर नखलासी किया न बहारे कि अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार दा यो मुस्तहब दुआ इंसान न बारकाई की नवती को तो किता से वेली शिशिया ला माला जहन्नम ज़रूर न निजात रानसी जहन्नम ज़रूर न निजात रानसी या सिनशदा और रिश्ती रानसी पता नहीं लगी बल रमज़ान का जमुंगा जुन केरा शिव करा बनिश खाली से दफ्तखा तंबू को दास्ता सुनमसेन दी रिजवान खाली से जमा शागिर्द उस्ताद इमाम जैसे ऐसी सिफत न को मौलूम सरा मदरसा के मुदर्रिस थे अल्लाह ताला ने वाला आफियत वाला जुन वकी ये मेहनत जो को बिल्कुल कर से सिर्फ अभी हो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने वाला अजर वकी दा बारिश लगी कना खुदा दा तिलावत कई दारुस तो कसानो बसी अवलनी रकात की नास दा वे जोर वाली वाले फिर वो जमात से निशी वाले वो जमात तनास की यक युबनस चकनी न खोली अच्छा न खोली तमारो हिफाजत की यो ठोल और असनास और दा से लेकर वक्त शिका न जाने मास्ता नदा पख्तन नक्शा बांधे रवानी था नक्शा बांधे कुरान पाक की रावत कई चिदा सफा की खत्मी के वाक़े की शुरूश हुआ दल रकू शुरूश हुआ दल खत्म हुआ तो कुरान पाक नक्शा के मुतबदल शि नबी नबी ज़हन नागा तिलावत की गलती की नदाबी से जोर हुआ हम बखबलम खत्म ना दो पदी अवलने आशरा की बिसुम रसख से जना उदा खत्म जी वशी नजर न योमत पर दरिश नदाम देर एहसानी नजर वो बीतम दुआ गानी खवाई और टोल आलम ता दुआ गानी खवाई वो जमात की पटेम की मंगा दखलो बच्चों सरनास की वो जमात देखो तकासो पसी करो कम शे बहुत फरक सीजम न वाहिगी पता राशन के फलस्तीन मुसलमानान दखलो माशुमानो तबदलनो अंदामों रावण दखलो माशुमानो भी नजो पसी करो मंगा नास की उधर तक खुशाला मंगा सो वास्ते असलिहा नशुरा वास्ते जिहाद नशु कवले फलस्तीन का नशुतले दा वस खुदे का नशु बदवा किया तो खुदा पाका कम आजाब चिता पर फिरौन बानी मुसल्लत करे कम आजाब चिता पर कारून बानी मुसल्लत करे दे
چې د قیامت د ورځې پورې به په ځمکه کې سره د مان حال لاندې رواني کوم عذاب چې تا په عادیانو باندې را مسلط کړی و سمودیانو باندې مسلط کړی و خدای پاک هم اقرب هغه عذابونه تا سره وس هم شته. تمام عالم اسلام خاموش، تمام عالم اسلام خاموش. یو کس دی اوس د ایمنې سیټ ته هم ولاړ و، هغه سره مې روژې نه مخکې خبره کوله ملګره د عالمي اسلامي دنیا دی د فلسطین باره کې هېڅ د غیرت نه کار نه اخلي، هېڅ د جذبات یې اوچت نه شو. نو ما ته وایي دا فلسطین ډېر وران ټیم کې راغلی. ما ویل څنګه؟ نو کوئی پاکستان په کرکټو کې مصروف دی، عرب هغه په خپل عیش و عشرت او عیاشۍ کې مصروف دي، فلسطین ډېر زیات په وران ټیم کې راغلی. مسلمان چې کوم عوام دی نو د هغه زړو سره خوړی ټیم دی. الله جل شانه په موږ باندې امتحان کوي او هر انسان د خپل وس مطابق پردې وایي. دا علما فرمایي مشکات شریف کې حدیث دی د دې کربوړي په باره کې واضح ورته حدیث کې ویل شوی چې دا چا په ولني ګزار باندې مړ په سل نیکۍ ورته میلاوي. کربوړي هم دا حکم دی، د چرمختۍ هم دا حکم دی. په جومات کې دی نه ولي بهر وي وباسې دی بیا هلته مړه دی. په ولني ګزار چې چا مړه کړه سل نیکۍ ورته میلاوېږي. نو دې چرمختۍ داسې عظیمه ګناه کړې ده چې دومره نیکۍ د دې په مرګ باندې میلاوېږي. دې کربوړي داسې غټه ګناه کړې ده، دې ګناه کړې ده، دې خپل وس کړی دی. حدیث کې راځي کنه چې د ابراهیم علیه السلام مور ته کوکي ورکول بلوي او یو بل مارغه دی هغې کې د اهل علم اختلاف دی چې یا چورانه کړه او یا بل دی او یا بل دی، هغې به اوبه راوړلې د اور د بندولو کوشش یې کوو. الله تعالی دواړو د خپل عمل جزا او سزا ورکړه. کربوړي ته وایي ته خو دا اور نشي بلولی بلولی نشي، کوکي وله ورکې په خپل وس خو دې وکړو که نه، په خپل وس باندې دا راکړه. مسلمان ته د دې په قتل باندې سل نیکۍ میلاوي او دا بل مارغه به نه ولي، ځکه د ابراهیم علیه السلام اکرام او عزت کړی دی. هر سړی د خپل وس مطابق کړی. د قیامت په ورځ باندې دا لیډران چې کوم دي د دوی نه به په دغه سطحه باندې تپوس کېږي، د عوامو نه به په دې سطحه باندې تپوس کېږي چې د ایمان خو درې درجې دي. یو ډنډه ده، یو بیان دی چې خوله استعمال کړي، نه دې ډنډه استعماله کړې هغه ستا په وس کې نه وه، نه دې اواز کولی شو، نو په زړه کې دې څه راغلي خفګان دې په زړه کې راغلی دی ورته نه. د فلسطین زنانه د هغې آوازونه او چغې به تاسو اورېدلي، ای مسلمانانو، په عربۍ کې بیان کوي یا مسلمانانو موږ باندې رحم وکړئ، تاسو خو زموږ د کلمې رونه یې، تاسو خو زموږ د کلمې رونه یې. د روژه ماتي په ټیم کې بمباري د یوې ښځې ویلي اوس چلېږي چې هغې سره ماشوم په لاس کې راوایي دي، ویولي او په دې سر باندې ماشوم ته مشین ونیسي. ستا ماشوم بچی چې ستا په مخ کې ذبحه کېږي یا هغه ویشتلی کېږي یا مړ کېږي، د څومره سخته خبره ده. ټول عالم اسلام به په دعا کې یاد وي او الله جل شانه د مسلمان او بیا چې روژهدار دي د ده دعاګانې په زیاته قبلوي. معزز داخلي دوه عشرې پاتې شوي، دا دنیا نه دغه شان چې تېرېږي څنګه دا اولنۍ عشره تېره شوه. او بیا پاکستان ته ډېره دعا کوه چې په پاکستان کې د یو قاتل ورسره پورې پټه ونه لګېدله، د یو قاتل. پاکستان کې څومره بدامني ده، څومره پریشاني ده، څومره غریبي ده، هر سړی پریشانه دی، مالدار پریشانه دی، غریب پریشانه دی، کاروبار والا پریشانه دی. عمرې ته تللی وم، هلته راته یو کس ویلي ما ته ویل مولي صاحب وایي زما یو پیغام به پاکستان ته یوس. ما ویل څه؟ پاکستان ته چې لاړ شي د پاکستان ملیانو ته ووایي چې سعودي عرب ته چانګو ته رانشي. ما ویل ولې؟ نو ویل دلته
داسې حال دی چې دلته هم د مزدورانو ته ډېر تکلیف دی او د پاکستان علما راځي دلته د مدرسو دپاره چاندې ویلي دا هم دومره کړي چې دوی رانه یوسي نو ما ورته ویلې چې یاره د پاکستان خلک د مدرسو سره تعاون نه کوي یو پکې هم څوک نه راوړي یو څو ورځې مخکې یو کس راغی زموږ مدرسې ته ما ته وایي پیسې در کومه خو ګور به پکې یم یاره ګورونه خو مونږ کوک وایي وی یاره زما خو دا ترتیب دی چې زه پیسې ورکومه چې د ګور نه علاوه په بل څه کې نه ورکوم وایي هغه ګور همداسې چې زه ورته ولاړ یم او دا به یې کوي نو ما ورته ویل چې دا د پاکستان علما چې دا کار پرېږدي مدرسې پرېږدي جوماتونه پرېږدي نو بیا خو کار نه کېږي هر طرف ته پریشاني ده علما هم پریشاني ده په دارالعلوم حقانیه کې 4,000 طلبا سبقونه وایي 4 ماشومانو له موږ د غرمې او د ماښام روټۍ نشو ورکولی وایي 4,000 کسانو له د غرمې روټۍ ورکوي او د ماښام روټۍ ورکوي نو دا د کوم ځای نه راځي د پاکستان لپاره هم دعا پکار ده الله تعالی دې رحم وکړي او الله تعالی دې زما او ستاسو د ټولو دا ناسته په خپل دربار عالی کې قبول او منظور وکړي